الله تعالی فرمایي چې کو تاسو زما شکر ادا کو نو نعمتونه به درله زیات کړم او کو چې تاسو ناشکري وکړه نو الله تعالی داسې ونه فرمایل لازیدنکم الله وی لئن شکرتم کو چېرې تاسو شکر وباسو لازیدنکم نو خامخا ضرور به ضرور به زه زیات کړم ستاسو نعمتونه دې کې تاکید دی پوخوالی دی چې خامخا الله وی زه به ستاسو نعمتونه زیاتوم ولئن کفرتم کو چېرې تاسو ناشکري وکړه نو ان عذابي لشدید زما عذاب سخت دی داسې الله تعالی ونه فرمیل چې لأعذبنکم خامخا به عذاب در کوم تاسو له الله تعالی وی خامخا درله عذاب نه در کوم ښه ناشکري مو وکړه نو الله وی زما عذاب سخت دی او کیدای شي الله تعالی غفور الرحیم دی سره د ناشکرۍ تاسو معاف کړم د الله نه څوک تپوس کولی شي نو معاف کولو هم الله تعالی کولی شي عذاب هم ورکولی شي د دې وجې نه الله تعالی دلته د رحم معامله وکړله او داسې ونه وي چې لأعذبنکم خامخا به درله عذاب در کوم صرف مسلمانانو ته اشاره ورکړله انسانانو ته چې ان عذابي لشدید بېشکه زما عذاب سخت دی خو داسې ونه فرمیل چې تاسو له به در کوم نو شکر دا لوی نعمت دی د الله تعالی تاسو شکر وباسئ د صبر سوال دا د الله نه مه کوئ بلکې د شکر سوال کوئ ځکه صبر چې کوئ نو په سختۍ باندې به کوئ که نه څه مصیبت به در باندې راځي د دې وجې نبي علیه الصلاة وسلام یو صحابي دی هغه وي د صبر دپاره دعا کوله نبی علیه السلام ورته وفرمیل وي د صبر دپاره دعا مه کوه منع کړو نبی علیه السلام ورته وي د شکر دپاره دعا کوه صبر خو هسې نه راځي په مصیبت باندې به راځي که نه نو مصیبت مه غواړه د الله نه د الله نه د عافیت سوال کوه چې الله تعالی ما سره د عافیت معامله وکړي انسان کمزوری دی نو د صبر سوال به نه کوو ځکه چې صبر سوال کوي نو بیا به خامخا صبر سره خو مصیبت راځي که نه صبر خو هسې نه کېږي چې سړی روغ موټ دی دی صبر کوي د مصیبت په د مصیبت سوال نه دی کول پکار بلکې د شکر سوال کول پکار دی چې انسان د الله تعالی په نعمتونو باندې شکر ادا کړي ابراهیم علیه السلام انګور و د اسماعیل علیه السلام بیبي ابراهیم علیه السلام راتلو داسې په لاره باندې نو زوی کره سر ورښکاره کړو اسماعیل علیه السلام یې زوی و نو هغه بیبي ته یې ورله وي بچې څه خان دی نو بس هغې وي بس بابا جانه بابا یا ماما هغه وخت کې چې کوم الفاظ هغې ورته ووایي خو پېژندوی نه چې زما سخر دی ورته بس وي حالات ډېر خراب دي او څه شته دی نه او دوی سړی ورته شروع کړی دا ښځې خو کېږي سړو جو ورته وي بچیه وي چې خاوند دې راشي نو زما سلام به پرې ووایه چې یو بابا راغلی او په تا باندې سلام وي او ورته ووایه چې ستا د کور دا درشل ټیک نه ده دا بدل کړه چې اسماعیل علیه السلام راغی که نه نو بیبي ورته وی چې یو بابا راغلی و ما ته یې وی چې څنګه حال دی نو ما ورته خپل حالات ووایي چې سره باندې تېرېدلو نو ما ته یې وی چې خاوند دې راشي زما سلام به پرې ووایې او دا به ورته ووایه چې ستا د کور دا درشل ښکلې نه ده دا بدل کړه اسماعیل علیه السلام ورته وفرمیل زما درشل ته یې نو ښځه یې پرېښوده نو بیا بل واده وکړو نو بیا ابراهیم علیه السلام په لاره تېرېدو نو بیا یې سر ورښکاره کړو وي بچې څه حال دی هغې بابا الحمدلله هر څه ډېر شي او شکر دی د الله تعالی نو ورته وي بچیه چې خاوند دې راشي نو زما سلام به پرې ووایه او ورته به ووایه چې دا درشل برقراره وساته دا بهترینه درشل دی چې اسماعیل علیه السلام راغی بیبي ورته واقعه بیان کړله نو ابراهیم علیه السلام علیه السلام او ته یې وفرمیل زما د کور درشل ته یې وي تا کې د شکر عادت دی د دې وجې نه زما پلار ما ته وفرمیل چې دا درشل دې برقراره وساته نو شکر دا ډېر ایستل ایسټ نه کول چاته بلکې کو تا باندې بیماري هم ده خو بیماري در باندې کمه ده نو په دې کمه بیمارۍ باندې هم شکر دی چې ډېره را باندې نه ده په بیمارۍ باندې شکر نه ایستل خو چې خدای شکر دی د دې نه زیاته نه ده د بیمارۍ په کموالي باندې شکر ایستل نو الله به دا غونډه بیماري لري ته غریب الله تعالی پیدا کړی نو خلکو ته مه وایه چې بس کور کې څه شی نشته دی وړه نشته دی دانې نشته دی پیسې نشته دی دا چل دی هغه چې خلکو ته مه وایه بس شکر وباسه نو الله تعالی خلک ستانه لرې کولی نشي الټه به در باندې خوشحالېږي څوک تاله چې کوم دی دغه سخته لرې کولی نشي تا مالدارولی نشي نو څه خلکو ته یې سړ کوي او الله تعالی ته یې کوه تهجدو ټایم کې پاسي سړی او دغه رنګې عامو نوافلو کې سړی پاسي او الله تعالی ته وجړ چې خدای پاکه کمزور یم نو الله تعالی ته خپل ایسړ کوه الله تعالی نه غواړه خلکو ته یې مه وایه په دې الله تعالی خفه کېږي د الله تعالی د نعمتونو ناشکري ده نو د الله تعالی د شکر عادت جوړول چې څوک ته څه وي الحمدلله شکر نو په دې باندې الله تعالی نعمتونه نور سیوا وکړي او چې څوک ناشکري کوي نو الله تعالی وایي د هغې دپاره بیا زما عذاب بیا ډېر سخت دی